وترك في الأصل بمعنى طرحه وخلا. ترک پاسل کې د طرحه په معنا دی او د خلا په معنا دی. وله مفعول واحد، د دې یو مفعول دی، یعنی دا متعدی کېږي یو مفعول ته. نو دا متضمنه شو معنا د سیاره ته، نو بیا په جرا مجرا فعل القلوب دا قائمه شو په مقام د فعل القلوب، نو بیا متعدی شو دو مفعولونو ته. که قولی تعالی لکه په دې قول د الله تعالی کې وترکهم فی ظلمات لا یبصرون، نو دا په معنا د سیاره سره دی او متعدی شوی دو مفعولونو ته چې یو هم دی او بل فی ظلمات دی. یا لکه په دې قول د شاعر کې په معنا د سیاره سره دی فترکته جزر السباع ینشنه، ما پرې خودو د په داسې حال کې چې غوښه خوراک د درندگانو شو، ینشنه چې د په غوښې چکونه لګول. نو دلته ترکته کې دا هو مفعول اول شو، جزر السباع دا حال د مفعول نه کېږي او نه حال د فاعل نه جوړیږي ځکه معرفه ده. نو دا مفعول ثانی د ترکتو د پاره شنو، ترکه په معنا د سیاره سره شو. ظلمات جمع د ظلمت ته، والظلمت ماخوذة من قولهم، او دا ظلمت ماخوذ دی د دې قول د دینه چې ما ظلمک ان تفعل کذا، اے ما منعک څه شی معنی دی تا لره چې دا کار دی نه دی کړی. نو ظلم په معنا د منع سره، ظلمت په معنا د منع سره، منع ظلمت ته منع ته ظلمت ولی وی؟ لانها ځکه دا ظلمت تسد البصر وتمنع الرؤیة، ځکه سترګې بندوي او رؤیت ته پاره دا معنی ګرځي چې ظلمت خو بیا ته څه شی نه ویني. نو دا ظلمت ته رؤیت ته پاره مانع دی. وظلماتهم، ظلمات جمع ذکر کړه د دې منافقینو. ظلمات ګڼې تیارې، دا د څه ګڼې تیارې دي؟ دا ماخوذ دی من یو ظلمت الکفر ده، دویم ظلمت النفاق ده، دریم و ظلمت یوم القیامه. نو درې شوې، نو جو اقل د جمع درې که قیامت پر ورځ به هم دوی ته تیاری او که نه. قرآن کریم کې الله فرمایي یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بایمانهم. په هغې ورځ چې ته به مؤمنان او مؤمنې ښځې وګورې چې منډې به وي رڼاګانې د دوی د لاسونو د وړاندې او ښي طرفونو د دوی. نو چې د مؤمن سړي او د مؤمن ښځې د پاره رڼا ده، نو د کافرو د پاره تیری دي، ظلمات دي که نه. هغوی به دې ته وایي تاسو لږ ودرېږئ، ستاسو د رڼاګانو نه مونږ هلته لږ راکئ. هغوی به ورته څه وایي ارجعوا وراکم فالتمسوا نوره، دنیا ته لاړ شئ هلته به نور د ځان سره راوړئ، دا خو دلته نه کېږي. پې پوه شئ. نو معلومه شوه چې هغوی به په تیارو کېږي که. حدیث شریف کیم دی ابشر المشائین الی المساجد فی الظلم، هغه خلکو ته چې په تیارو کې جوماتونو ته ځي هغوی ته زیری ورکه بالنور التام یوم القیامه. دې معلومه شوه چې نیکانو دپاره او د مؤمنانو دپاره رڼاګانې دي او د بدعملو کافرانو دپاره تیارې دي. نو جمع یې ځکه ذکر کړه. دویم قول دا دی او ظلمت الدلال، یو ظلمت نه ظلمت د گمراهی دی، دویم ظلمت سخط الله تعالی، خدای ورته غوسه دی. دریم و ظلمت العقاب السرمد، د دایمي عذاب او ظلمت او تیاره ده. دریم قول او ظلمت شدیده، خو تیاره یوه ده خو ډېره سخته ده. کأنها ظلمات متراکمه،
داسې ده لکه دا چې ګڼې تیاري لکه څه دا یوه داسې دومره شدیده ده لکه ګڼې تیارې چې جمع شوي نو ځکه یې تعبیر په جمع سره وکړه. ومفعول لا یبصرون من قبیل المطروح المتروک. لا یبصرون خو متعدی دی خو مفعول نه دی ذکر شوی او دا پیل داسې ګرځېدلی دی لکه دا متعدی دی خو نازل شوی په منزله د لازمي پې پوه شوئ او دا ځکه پرېښی دی چې عموم پکې راشي. لا یبصرون شیئا هیڅ شی نه ګوري هیڅ شی به نه ویني او مفعول د لا یبصرون د قبیلې د مطروح نه دی چې غورځول شوی متروک پرېښودل شوی فکأن الفعل غیر متعدن گویا که فعل متعدی ده دینا. والآیت مثل وس توضیح مثال کوي چې د آیت د چا د پاره مثال دی. والآیت مثل د آیت مثال دی ضربه الله بیانوي الله لمن دا چا د پاره آتاه ضربا من الهدى چې خدای د تلګیسه د هدایت ورکړې ده فازاهو د ضایع کړه ولم يتوسل به الى نعیم الابد او دی ون رسید پاغي باندې نعمتونه همیشه نه یوتا فبقیه متحیر پاتې شو متحسر په افسوس پاتې شو تقریرا و توضیحا. دا مثال الله بیانې د ښه ثابتولو د پاره او د دې د پاره چې وضاحت وشي لما د هغه څه تضمنته الآیة الاولى چې اولنې آیت څه ته متضمن دی. اولنې آیت دا دی اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. رسول مال تم لاړه او ربح تم لاړه نو ایمان ورسره پاتې نشه کنه نو دوی خو دعوه کوله نو لږ رڼا پکې راله ایمان پکې نشته نو ټول ته لاړه نو دلته هم دقه شانتې مستوقد ته لږ رڼا حاصله شوه بیا تیار سه لاړه. یا د آیت اولی نه هغه مراد دی ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین. لږ رڼا نه مراد دا دی چې دوی ویلې آمنا بالله وبالیوم الاخر او د ظلماتو نه مراد دا دی چې خدای پې حکم وکړه چې وما هم بمؤمنین. اوس پې پوه شوئ ويدخل نو دا خو عام خدای ذکر کړ چې ټول خلک داسې دي چې ایمان پکې راشي او بیا یې ضایع کړي دقه شان دی لکه مستوقد چې ځان ته رڼا حاصله کړي. نو دی وایي ويدخل تحت عموم هؤلاء المنافقون. دا منافقین د آیت په عموم کې داخل دي که نه فإنهم اذاعوا ځکه دوی ضایع کړی دی ما هغه څه نطقت چې ګویا نه و به په هغې باندې السنتهم ژبې د هغوی من الحق د حق نه باستبطان الکفر چې کفر یې پټ کړی و اظهاره حین خلو الی شیطان او ښکاره کړی دی دا کفر چې کله شیطانانو سره یو ځای شوي وو. ومن اثر الدلالة علی الهدى او د دې نه چې ګمراهي خوښه کړې ده په هدایت باندې کم هدایت المجهول له بالفطرت چې ګرځول شوی دوی ته په فطرت کې نور خو هدایت پکې ونه خو فطرت کې پکې استعداد او ارتد عن دین یا مرتد شوي د دین نه بعد ما آمنه پس د هغې نه چې ایمان یې راوړی و. نو دوه قسمه کافران شو. یو هغه دی چې سره ایمان نه دی راوړی نو سوال در چې هغوی کې خو رڼا نه وه نو مثال کې خو رڼا اول ده نو جواب در چې فطرت کې خو یې رڼا وه که نه استعداد د رڼا نه مراد استعداد او دویم هغه دي چې څنګه چلې کړی هغه مرتد شو نو هغه ایمان راوړو نو رڼا یې حاصله کړه بیا یې ظلماتو ته ورل. ومن صح له احوال الاراده یا ته هغه مراد دي چې څوک ثابت شي هغه دپاره د ارادې حالات په ادعا احوال المحبت هغه دعوو کې د احوالو د محبت صوفیانه خبره ده ښه هغه دا ده چې څوک د یو کامل مرشد سره یو ځای شي الله تعالی د کې استعداد د ارادې پیدا کړي. اراده دا معنا د کې داسې یو کشش پیدا شي چې د عبادت ذوق د کې راشي. دا نو مبدا د تصوف څه شی ده اراده ده او منتها یې څه ده محبت. بیا داسې محبت جوړ شي چې د عبادت او اتباع سنت د غذا جوړ شي غذا. تاسو په دې خبره باندې پوهېږئ دا خلوت ځان لکېدل او خدای یادول د غذا شي چې دا ونه کړي نو د ځان داسې محسوسوي چې زه ختمې کړم. نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې انقطاع د وحي وایه څو ورځې نبی علیه السلام حدیث کې دي چې ویلې چې داسې مې زړه راتنګ شي چې د غر ته وخېږم او ځان راوغورځم
حافظ ابن القیم رحمه الله د به د سار مانځه وروسته تر اشراقه پورې مراقبه کوله، ذکر اذکار. چا ورته ویلي دا سکې خوراک تیار دی، ده ورته نه دا زما غذا ده، دا زما سباناری دی د سحر ناشته ده، چې دا زه ونه کم نو بیا خرابېږم. حافظ ابن القیم حافظ ابن تیمیه رحمه الله جیل کې و، شاگردان ورغلل او ډېر خفه و، شاگردان ډېر خفه و چې دا استاز دی زمونږ او دومره عظیم شخصیت او جیل کې دی، موږ ته استفاده نشو کوو. چې دله ورغله نو هغه حساس بساس په خوشحالۍ کې او په خندا کې و. دوی ورته چې موږ خو ډېر خفه یو، ته خو دلته ډېر خوشحاله یې. نو هغه ورته څه وویل الجنت فی صدري، جنت خو زما سینه کې دی، چېرته چې ځمه جنت را سره یي. دا خو دا خلک دې نه دي خبر، دوی خو دی به خفه شي چې جیل کې دی، نه جنت ما سره سینه کې دی. پې پوه شئ دغه احوال د محبت دي. نو اول الله تعالی دته احوال د ارادې ور نصیب کی، نو دې څه وکړي دعوه د احوالو د محبت وکړي، غټې غټې صوفیانه خبرې کوي. نو الله تعالی انقطاع راولي، هغه لږ د ارادې ذوق چې دکې پیدا شوي هغه ته هم ختم کړي. پوه نه شئ تاسو دغه مصیبت په صوفیانو کې که نه، دا مصیبت پکې شته که نشته؟ اوس غم په من کې دا دی چې هر څوک په هره ډله کې شنو بس هغه نور ورته څه ښکاري کل عدم، هیڅ شی هم نه دي. تبلیغانو له موږ تاسو داسې هېڅ سړي ورته نه ښکارو، ښکاری ورته قسم که ورته سړي ښکاري د دین کار وای نه کوي، او موږ په زړه په دین کار کې اوس چاودېده. د ماشومتوب نه موږ تاسو لګیا یو د دین په کار کې، که وای د دین کار نه کوي. نه هغه یې دقه شان دی، مجاهدین دقه شان دی، د هغې تصور دا دې نه څه غواړئ، دی ضربه یضربونه څه غواړئ، دی ضربه یضربونه به څه جوړي. دا موږ په دې غوږونو دا خبرې اورېدلي، او دې نه نه ګورو چې دا ضربه یضربو نه وي نو جهاد هم غرق دی او تبلیغ هم غرق دی. دا خو د ضربه یضربو رهنمایي چې ورسره نه وي کار خراب به دی که نه. او صوفیان هم دقسې دي، علم ظاهر ورسره ډېر د علم باطن یې نشته. پلان کې ډېر عظیم شخصیت دی، علم ظاهر ورسره دی، علم مطلب دا چې علم باطن نه خو دی مالامال دی، خو چې څوک یادوي د سره رسنه ادعا د احوالو د محبت وکړي، خدای ته هغه اراده م واخلي. ومن صح له احوال الاراده، یا هغه څوک چې ثابت شي هغې دپاره احوال د ارادې په ادعا دی دعوو کې احوال المحبت اذهب الله تعالی، الله تعالی د ده نه بوځي ما هغه څه اشرق علی چې خدای روښانه کړی دی په ده باندې ځلولی دی من نور الاراده، د ارادې کوم نور او رڼا چې په ده ځلولی ده په ده یې راوستلی د هغه ته هم خدای واخلي، د عبادت ذوق ته خدای واخلي. تاسو ما په دې خبره باندې پوه شئ؟ دا خو یو وجه شوه. او مثل لایمانهم، یا مثال دی د ایمان د دې منافقینو من حیث د دې حیثیت نه انه یعود علیهم راجی کیږي په دوی باندې بحق الدماء، حفاظت د وینو، و سلامت الاموال، بچ کېدل د مالونو او د اولاد، و مشارکت المسلمین فی المغانم، او د مسلمانانو شریک دی په غنیمتونو کې، والاحکام په احکامو کې. نو د دې مستشبه د بالنار الموقده، د هغه اور چې بل شوی للاستضاءة د رڼا دپاره. پې پوه شوئ؟ ولذهاب اثره و انتماس نوره، او مثال دی د ذهاب د اثر د ایمان او ختمېدل د نور د ایمان، بې هلاکهم چې دوی هلاک کړي خدای، و افشاء حالهم، او د دوی حال ښکاره کړي نبي علیه السلام ته. د دې تشبیه ورکړل شوې بې اطفاء الله تعالی ایاها، په مړ کولو د الله تعالی د لره، او اذهاب نورها، او د لرې کېدلو د نور د ده دغه اور. دوی ایمان راوړي ظاهري، نو دوی ته رڼا ورسېږي. رڼا نه څه مراد دی؟ وینه محفوظه شي، مال بچ شي، اولاد بچ شي، د مسلمانانو سره به غنیمت او په نورو احکامو کې شریک شي، دا رڼا شوه که نه. اوس داسې چل وشي چې بس خدای دې هلاک کړي، نو ګویا کې د ده دا نور خدای ختم کړه، رڼا یې مړه کړه. پې پوه شوئ؟ نو اوس خو داسې ایمان ته نه دی راوړی چې هغه په قبر برزخ او په عالم آخرت کې هم کار وکړي، دومره پوټی و چې دنیا کې کار کو که نه. تاسو په دې پوه شئ؟ نو هلته دا رڼا کار کوي. دا پخوا چېرته مولا و چا ورته ماشوم دم له راوستی و چې دا دم که،
هغه به دم اچولی و لاره کې مړ شوی واپس یې راوړل چې دا خو مړ شه 2 روپۍ شکرانه یې ورکړې ملا ته وایي دا خو مړ شه که نه هغه ورته 2 روپۍ هم دومره دمي که نه که ډېرې وې نو شاید چې کور ته رسېدلی نو دا خو دومره کاري که نه د ظاهري د منافقانه ایمان خو دومره کاري چې دلته به درته پیدا وکړي هلته خو بیا رڼا نه جوړوي که نه د 2 روپو خو هم دومره دمي که نه صم بکم عمی فهم لا یرجعون تشبیه بلیغه خدای کوي که نه مخکې خو تشبیه وکړه او دلته اوس تشبیه بلیغه ده په حذف د حرف تشبیه سره کاڼه دي او ګونګیان دي وړاندې دي او په هم لا یرجون او دوی رجوع نه کوي د باطل نه حق ته غوږونه هم صحیح و ژبې هم صحیح وي او سترګې هم صحیح وي خو الله تعالی د دې څیزونه نه پې کوي ځکه د کار په کارونو کې دوی نه استعمالول اوس پې پوه شئ یو علامه بیضاوي یو 15 مباحث ذکر کوي اول د صفات ثلاثه مطلب څه دی دویم د آیت مذکوره کې تشبیه بلیغ بیان دویم په صم بکم عمی کې یو دویم ترکیب څلورم دا چې صفات ثلاثه اصل ماده څه شی ده پنځم په هم لا یرجعون کې 3 احتمال او آخر کې د یوې نکتې بیان اول د صفات ثلاثه مطلب څه دی څنګه کاڼه او ګونګیان وړاندې دي لما سدو مسامعهم هر کله چې بند کړی شو په دوی باندې مسامعهم یا لما سدو مسامعهم لما سدو هر کله چې دوی په خپله بند کړه مسامعهم غوږونه د دوی عن الاساخة غوږ ایښودلو نه الی الحق حق ته غوږ ایښودلې حق ته بند کړه و ابو دوی انکار وکړه ینطقو به چې ګویا نشي په دې السنتهم ژبې د هغوی ويتبصر الآیات او نخې د قدرت وګوري په سترګو جعلو دوی وګرځول دا 3 څیزونه کانما عیفت مشاعرهم لکه مصیبت زده شوي چې دا حواس دا 3 واڼه د دوی وانتفت او منتفي شوي قواهم طاقت د دوی که قوله پې پوه شوئ دې ځای باندې پوه نه شئ لکه دوی دا غوږونه د حق د اورېدلو نه بند کړي وو او ژبې د حق د ویلو نه بندې کړې وي او سترګې د قدرت د نښو د لیدلو نه بندې کړې وي نو داسې شو لکه دوی چې دا خپل حواس چې کوم دي جوارح د حواس لکه دای چې مصیبت زده کړي مصیبت یې پرې رانازل کړی ختم کړي او د هغوی طاقت یې ختم کړی داسې شو که قولې لکه دا قول صم اسمعوا خیرا ذکرت به وان ذکرت بسوء عندهم ازینو و زما چې خلک صفت کوي نو بیا دوی کاڼئ او چې زما بدي څوک بیانوي نو بیا داسې چې د دوی نه ښه اورېدونکي څوک نه وي پې پوه نه شلی خلک کوي پلانکی سړی غوږونه لږ دروند دی وایي دا غوږونه نه چې څوک دروند دی هغه بده خبره ډېره ښه اوري دا مې اورېدلي دي که نه د چا هله ځان سره کنځلې وکړې وسې شونډې وخوځې نو هغه پوه شي وایي دا کنځلې دې راته ولې وکړې او نور به ورته چغې وایي چې ډوډۍ وخوره کتلي مې که نه نو ګورئ وایي صم دا خلک کاڼه دي اسمعو خیرا ذکرت به چې کله ښه خبره اوري چې زه په یادول کېږم په دې ښه خبره وان ذکرت بسوء که زه په بدۍ یادېږم بد مې څوک یادوي عندهم دوی سره نو ازینو بیا دوی غوږونه کار کوي دوی ډېر ښه اوري یا لکه دې شاعر په قول کې چې راغلی دي نو صمون کاڼه دي کاڼه خو نه وخو معنا دا زما خبره نه اوري یا لکه اصم عن الشیء الذي لا اريد واسمع خلق الله حين اريد زه کوڼ یم د هغه څه نه چې اراده مې ورته نه وي کوم څیز ته اورېدو ته مې اراده نه وي نو بیا کوڼ کمه ځان بس خلک لګیا خو زه نه اورم واسمع خلق الله د خدای په مخلوق کې ډېر اورېدونکی یم حین اریدو چې کله مې اراده د اورېدو شي چې اراده وکړم نو بیا ډېرې ښې خبرې اورم پې پوه شئ نو معنا دا ده چې خبرې نه اورم معنا اراده مې ورته نه وي نو چې خبره نه اوري کوڼ نه وي خو ځان نه په کوڼ تعبیر کړ ښه دویم بحث
آیت مذکوره کې د تشبیه بلیغ بیان وَيَطَّاقُ عَلَيْهِمْ عَلَى طَرِيقَةِ التَّمْثِيل اطلاق د دې دریوانو صفتونو په دې منافقینو باندې په طریقې د تمثیل سره دی لل استعاره پکې نشته از من شرطها ځکه شرط د استعارې دا دی دې پر پوه شئ ان یتوی ذکر المستعار له چې ذکر د مستعار له پرېښودلی شي بحیث بداسې شان سره یمکن حمل الکلام علی المستعار منه چې ممکن شي حمل د کلام په مستعار منه په مشبه به باندې لولا القرینه که قرینه نه وي استعاره خو دې ته وایي چې مشبه په کلام کې ذکر مشبه به نه ذکر دلته خو مشبه او مشبه به دواړه ذکر دي که نو کوم ځای کې چې مشبه ذکري نو خو استعاره نه کوي مشبه او مشبه به دواړه ذکر یا استعاره ایسته نو دلته د دوی تشبیه ورکړل شوی د کون سره د ګونګي سره او د اړون سره نو ګونګي او کون او اړون دغه مشبه به شو او دی مشبه شو نو دلته مشبه او مشبه به دواړه ذکر دي نو دې څنګه په استعاره مونږ حمل کو پوه نشته ګورئ ځکه شرط د استعارې دا چې مستعار له پرېښودلی شي مستعار له نه مراد مشبه دی څنګه پرېښودلی شي بحیث یمکن حمل الکلام چې کلام حمل شي په مستعار منه باندې لولا القرینه که قرینه نه مستعار منه نه مراد مشبه به دی ښه نو دلته مشبه او مشبه به دواړه ذکر دي که وروسته اعتراض راځي چې کوم دی مشبه خو نه دی ذکر هغه حذف دی که محذوب کالملفوظي که نه که قول الزهیر لکه دا قول د زهیر چې هغه استعاره کړې ده لدا اسد شاکی السلای مقذف له لبد اسپارو لم تقلم ما سره زمری دی چې په وسلې بار دی د غوښې نه ډک دی او د ده ویښتان دي او نوکان هم لم تقلم نه دي کټ شوي زمری دی را سره دا ټول خو د زمري صفتونه دي که نه نو د زمري نه مراد خپل ممدوح دی نو ممدوح مشبه شو وسط مشبه شو کلام کې صرف مشبه ذکر دی دا استعاره شو او ټول اوصاف د مشبه ذکر شو نو که اوس قرینه نه وي که نه نو مونږ به شاکیو سلا اوس قرینه ده که دا نه وي نو مونږ به پوه شو چې دا خو زمری یادوي چې شاکیو سلا ویل مونږ پوه شو چې زمری خو ټوپک غاړې ته نشي اچولی ومن ثم د دې وجې نه چې استعاره کې بنا د استعارې په ذکر د مستعار منه ده تراته به وګوري المفلقین هغه خلک چې تعجب خبرې راوړي السحره هغه ښه شاعران ته ساحران وایي ساحر جادوګر پتا کې اثر اچولی شي نو ښه شاعر کلام هم په سړي باندې اثر کوي که ښه شاعر کلام په سړي اثر کوي که نه کوي پښتو شاعران هم کتلي دي څنګه ښه شعرونه وایي د عبدالرحمن بابا څنګه شعرونه دي او د حمزه شینواري شعرونه مو اورېدلي دي چا اورېدلي دي تاسو په دې پوه شئ غني خان شعرونه چا اورېدلي غني خان پېژنئ څنګه سړی و شعرونه بعضې ښه دي استعارات او تشبیحات پکې ډېر دي او بس چې هغه په شعرونو کې ډېر توهین د علماو شوی تاسو کتلی دی که نه خو زه د هغې نه قطع نظر به کوو که نه احسنه اکذبه ښه شعر کمی چې ډېر دروغ پوهي احسنه اکذبه قرآن کریم کې هم الله تعالی څنګه وایي والشعراء یتبعهم الغاوون شاعرانو پسې څوک رواري غاوون ورپسې رواري غاوون خوشاټاري او الله تعالی ورپسې څنګه وایي الم ترنهم فی کل واد یهیمون او یقولون ما لا یفعلون ګیره به خریل یا به بونډۍ کړي او وایي به زه ستا ډېر عاشق یم او شنه روضه مې ډېره یادېږي او هلکه ګیره به کله کړي تاسې په دې پوه شئ پخوا د هندوستان کې یا شاعر تیر شوی دی نو د هغه د ملاقات شوق د یو ایران د سړي د ده شعرونه واورېد او ډېره مینه ورسره پیدا شوه چې دا خو ډېر لوی سړی دی دا کتل غواړي چې راغی تپوس یې وکړه پلانکې شاه چېرته دی هغه ورته ویل نهي دوکان کې دی ګیره کلی
پې پوه شئ چې دی ورته راغی که نه چې دی وکتل ډېر خفه شو ورته وایي ریش چېرې میت راشي دا ګیره ولې کلی ته خو ډېر عاشق رسول ستا په شعرونو خو زه دلته ملاقات ته رالم نو هغه ورته ریش میت راشم ولې درې مسلمان را نه مې خراشم ګیره خو کلومه خو د مسلمان زړه نه خفه کوم او اصل دا چې مسلمان مه خفه کوه نور چار څه کې دا اوس هم دا خلک دا وایي که نه دا تعلیم یافته خلک وایي مسلمان مه خدمت خلق پکار دی او دا چل دی لکه خدمت خلق خو پکار دی خو د خدای حکم خو منل پکار دي که دو څیزونه دي که نه تعظیم لامر الله والشفقة علی خلق الله دواړه څیزونه دي د یو کې لګېدلي مونځ نه کوي ولا خدمت خلق پکار دی تاسو په دې پوه شئ که نه نو هغه ورته وایي هغه میلمه ورته وایي چې د مسلمان زړه خو نه خفه کوې خو لیکن دا چاړه چې ستا په ګیره راکش کېږي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه زخمي کوي د مسلمان زړه نه سیری او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه زخمي کوي دا خبره وه چې په دې سړي ډېر اثر و ځکه زړه نه راووتله که نه بس هغه ته وایي بنده که بس ما دې قسم چې بیا به زه ګیره نه کلم او په شعر کې ورته جزاک الله کې چشمم باز کردی مارا بجان جان همراز کردی پې پوه شئ خدای دې تا سره ښه وکړي چې زما سترګې دې کولاو کړې او زه دې د خپل محبوب سره همراز کړم که نه د هغه سره دې زه وصل کړم دا خو تا ما ته ډېره پیدا راورسوه نو ګورئ ته به وګورې مفلقین السحرا عجیب شاعران ساحر مؤثر شاعران مؤثر دوی څه کوي یضربون عن توهم التشبیه صفحه هغوی اعراض کوي د توهم د تشبیه نه هم صفحه ډډه تې اړوي تشبیه داسې نه ذکر کوي ته به وایي چې دا بعینه مشبه به یادوي داسې به د ځان سره روان کي ته به وایي چې هر څه زه وینم که نه ځنګل کې به د ځان سره روان کي که نه دا هر شاعر خپل خصوصیت یي که نه څوک د یو سیز صفت کوي څوک د بل سیز تاسو په عربی شاعرانو کتابونه ویلي دي که کما قال ابو تمام لکه ابو تمام وایي ویسعد حتی یظن الجهون بان له حاجة فی السماء او خیجی برا تر دې پورې چې ناپویه سړی ګمان وکړي بان له حاجة فی السماء چې د اسمان کې څه حاجت دی یسعدو محبوب ذکر کوي نو سړي خیال شي چې دا رښتیا هم داسې ده وها هنا دلته دپه د اعتراض ده دلته وان توا ذکره بحسب المبتدا لکنه په حکم المنطوق به اگر که پرېښودل شوی دی ذکر د مشبه په حسب د مبتدا سره نو پکار ده چې استعاره شي ځکه صرف مشبه به پکې ذکر دی لکنه په حکم المنطوق ولې لأن الکلام ځکه کلام نه پوره کېږي بغیر د دې نه هم به ورته راوباسي که نه و نظیره د دې مثال داره چې محذوف وي خو که کل مذکوري لکه اسد علی و فی الحروب نعامه فتحاء تنفر من سفیر السافری تاسو په دې پوه شئ دا دغه ته وایي دا حجاج ابن یوسف ته وایي څه ورته وایي عمران ابن حتان ورته وایي د خوارجو مشر ورته وایي اسد علیه ته په ما باندې زمری و فی الحروب نعامه په جنګونو کې شترمرغ او فتحاء تنفر من سفیر السافری او سس پس چې تختی من سفیر السافری د شپیلی د سافر د لاسو پړقولو یا د شپیلی د چانه د دغه نه د شپیلی وهونکي نه چې پړس درته څوک وکړي نو بیا وطن یې پناه کړي اسدن علیه څه معنا ده د علیه جار مجرور د اسدن پورې متعلق دی تاسو به چې اسدن خو چې کوم دی دغه د جامد دی نه دی پورې خو ضمیر جار مجرور ضرب نه متعلق کېږي نو جواب دا چې اسدن په معنا د جریئون سره دی جریئون علیه هذا دا پغه صورت کې اذا جعلت الضمیر چې ضمیر وګرځولی شي د منافقینو دپاره علا بنا په دې باندې چې آیت فضلکت التمثیل خلاصه د تمثیل شي و نتیجه نتیجه د هغې شي وان جعلته که دا ضمیر ته وګرځی د مستوقدینو دپاره فهي علی حقیقتها نو دا په حقیقت حمل دی والمعنی انهم لما اوقدوا نارا هر کله چې دوی اور بل کي
فذهب الله بنورهم الله تعالی د دوی رڼا بوزي وترکهم فی ظلمات حائله ادهشتهم یوه ویره په دوی باندې راولي دا تیارې بحیث اختلت حواسهم چې د دوی حواس ګډوډ شي وانتقصت قواهم قوا یې کمې شي قوت یې طاقت یې کم شي نو دا بیا حقیقت باندې حمل دی بیا پکې مجاز نشته درېیمه خبره صم بکم عمی دا مرفوع دي که نه ځکه خبرونه دي د مبتدای محذوفې دپاره یو بل هم پکې شته یو بل احتمال صم بکم عمیا چې شي بیا به د مفعول د ترکهم نه چې کوم دی دغه شي حال شي وثلاثه قریت بالنصب علی الحال د مفعول د ترکهم نه پرېږدي دوی په داسې حال کې چې کاڼه او ګونګیان وړاندې دي په تیارو کې څلورم بحث ماخذ د چا د دې درې واړو صفتونو وسمم اصله صلابتن سمم په اصل کې صلابت کلکوالی ته وایي من اکتناز الاجزاء اجتماع د اجزاو وشي ومنه قیل او د دې ځای نه ویل شوي دي چې حجر اسم کاڼی کلک دی وقنات سما او توره چې کومه ده دا کلکه د معنا دا ده چې دغه خېټه پکې نشته خالیوالی پکې نشته کلکه اوسپنه ده او مطلب دا دی چې وسمام القاروره او سربند د شیشې چې سر یې بند دی نو کلک دی نو سمم په معنا د کلکوالي سره سمیه به فقدان حاسة السمع ونومولی شه په دې باندې نشوالی د حاسې د سمې د سمې قوت سامعي حاسه چې ختمه شي دې ته سم وایي او سمم ولې لأن سبب ځکه سبب د دې دا د یکونه باطن د سماخ مقتنزي لا تجویب فيه ډډوالی پکې نه یشتمل علی هوائن چې مشتمل په داسې هوا باندې یسمع الصوت چې آواز اوري بتموجه د هغې په چپو باندې پې پوه شئ دا آواز موږ له چې راځي که زما دا خبرې تاسو غوږونو له درځي که نه دا ګورې دا هوا دروړي هوا او د ستاسو دې غوږونو کې ډډوالی دی ډډوالی او سوري دي دنونه دي هغه چې کوم دی دا هوا راکاږي ځان له او دا هوا مخروطي شکل باندې دا آواز ده دا آواز خو دلته ټول دی ټول حال کې خورېږي که او ستاسو غوږ خو دومره سوری دی نو دې غوږ له چې در رسېږي که نو د دې آواز دا سر نری شي پې پوه شئ او دا نور ټوله پیزا خو یې نیولي که نو بس دا سر یې نری شي به دې غوږ کې ننوځي راکاږي راکاږي که اوس هوا نه وي نو بیا به ته یې سم نه وایي تاسو چې ګاډي کې سړی ناست دی خیال هم کړی دی او شیشه یې اوچته کړي او اخوا سړی ناست او د ده غوږ د دې شیشې سره لګېدلی او هغه بل سړی د شیشې د بل طرف نه د ده په دې غوږ باندې خوله کېږدي او خبرې ورسره کوي دی یې اوري ولې نه اوري هوا نشته کړه چا وایي سپوږمۍ ته چا خلک ختلي وو هلته به یو د بل اواز نه اورېده که نه هلته به یو بل سره چې اظهار د ما فی ضمیر کوو نو په لیکلو به یې کوو ولې نه اورېده ځکه هلته دغه هوا نشته دی چې انتقال د څه وکړي صوت وکړي من موضعین الی موضعین اوس پې پوه شئ او دا ساینسدانان خو وایي چې د اوازونه ټول په دې فضا کې څنګه دي شته دی که نه او داسې آله پیدا شوې ده چې ادراک د ټولو اوازونو کوي خو تقسیم نشي کولی چې دا د پلان کې خان اواز دی او دا د پلان کې دی کنې د عبدالغفار خان بیانونه هم شته دی په دې هوا کې او د غني خان خبرې هم پکې شته صحیح ده که نه دا به څومره ښه وی چې اوس هم شیخ الهند بیان پکې اورېدلی ښه نه وه نو داسې چل دی اوس چې کوم دی چې سړي دا قوت سامعه ختمه شي قوت سامعه نو څه چل وشي نو بس دلته چې دا کم سوري دي که نه دا مجوب شی دی دا خالي به دا بند شي یا خدای سړی ډېر ضعیفه شي نو هغه دا غوښې نرمې شي که نه پړوس پړوس شي نو بس را وغورځېږي بس هغه سوري بند کړي که یا سوري که نه غوښه نرمه شي که نه کلک کوي د ځوان سړي غوښه کلک کوي که نه سرمن کلک کوي او د سپین ږیري هم لیدلي داسې را زور کړو هم را اوچته شي نو هلته هغه غوښه چې کمی را نرمه شي سوري بند او یا خیرې میرې پکې بند شي خو سړی ختم شي والبکم الخرس ګونګیاري ته عم یا عدم د بصر ته وایي اما من شانه چې شان د ده نه دی چې ان یبصره چې لیدلی کړي وقد یقال لعدم البصیرت ته هم وایي فهم لا یرجعون لا یعودون پنځم بحث دی الی الهدی عود نه کوي هدایت ته الذي هغه هدایت باو چې دوی خرڅ کړی دی وضیعوه او عن الدلالة التي یا دوی رجوع نه کوي د هغې ګمراهۍ نه
اشتروها چې دوی اخیستې ده او په هم متحیرون یا معنا دار چې دی حیران دی لا یدرون چې نه پوهیږي ایتقدمون ام یتاخرون چې مخکې شو که وروسته شي والى حیث ابتدؤوا منه او کم ځای نه چې شروع کړي د کیف یرجعون څنګه هغې ته رجوع کي والفا دا فهم کې دا فا چې کومه ده سببیه ده د دې دپاره ده چې دلالت وکړي په دې خبرې باندې چې اتصاب د دوی په احکام سابقو باندې سبب دی د تحیر د دوی او د احتباس د دوی دا مخکې دغه دپاره چې کوم دی د تحیر دپاره سبب شی دی دا مخکې اسباب دي چې نه اورېدل او نه حق ویل او نه سترګې کلاوول نو د دې سبب دا دی چې لا یرجعون فا سببیه شو درود شریف ولو